بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا خاص پیغام د یو څو ورځې د بعضې ملګرو دغه د زما باره کې د بعضې کمکلانو نه د زما باره کې ویډیو مې اورېدلې وي چې دا وایي چې د ISI جاسوس دی او داسې دی فلانکی دی او ډینګری دی. دغو ته زما دا جواب دی چې را تاسو چې را کومې پروپاګنډې شروع کړې دي تاسې زما هېڅ هم نشئ کولی په دې چې دلته یورپ کې چې څوک اوسېږي نو هغه په دې خبرو ډېر ښه پوهېږي، ځکه چې تاسې دلته زما کیس نوره هم مضبوطه وای. زه چې یورپ ته راغلی یم نو ما ورته ویلي چې زه سیاسي کیس لرم او زما کیس دروغ نه ده. د افغانستان حکومت سره زه ټکر لرم، زما کیس دروغ نه ده دلته. نو تاسې زما ته نوره هم زما کیس مضبوطه وای. وایي کاروان تېرېږي او سپي ټغېږي، همغه خبره. نو داسې را چې پرون بله ورځ د آسټریا پولیس سره ما خبرې وکړې، ستاسو دغه کارنامې کارکردګي دا ټول ما ورته ورکړل. نو د آسټریا پولیس راته وویل چې په یورپ کې ګوره قانون دی که نه، وایي په یورپ کې داسې څوک پېژنئ چې یورپ کې د ستا د ډاکومنټو کاپي ورکړې وي، چې ستا د ډاکومنټو کاپي ورسره وي، ځکه چې یورپ کې د پاسپورټ نه او ډرایوینګ لایسنس نه او دغو شیزونو نه په موبایل کې تصویر اخیستل د بل انسان چې هغه ته دوکان ونه لري چې سیم کارت دپاره او یا بل څیز دپاره چې هغه ته رجسټریشن کوي نو فوراً به هغه تصویر ډیلیټ کوي او بیا تاسې په انټرنیټ باندې شیر کول دا تاسو ته پته لکه نشته چې دا یورپ کې ډېر ستر جرم دی، ډېر لوی جرم دی او په دې باندې سیده په سیده جیل ته ځئ، سیده په سیده. نو قسم درته کوم د دې روژې ورځ چې ډېره حوصله مې وکړه، د دې روژې ورځه چې واللهي که مو معاف کړم، یورپ کې خو ماته یو کس معلوم شي، یو کس چې ده دا کار کړی او یا داسې کس را مخامخ شي چې داسې خبرې وکړي په یورپ کې چې ما ته معلوم شي، ادرس یې معلوم شي، نوم یې معلوم شي، صرف نوم یې معلوم شي، په دې چې موږ پښتانه معلومیږو چې دا څوک دی او د کوم ځای دی، بس صرف داسې کس را مخامخ شي. په دې روژې مې دې قسم وي چې والله چې په همدې روژې کې دې په جیل ته ور واچوم، دا یاد ساته. پاتې شو هغه چرګوټی چې کاناډا نه لګیا دی الکوزی، دا پسې ما دلته پولیس ته رپورټ ورکړو په خیره سره. ستا د کاناډا اتارټي سره به زما د ملک پولیس خبرې کوي، د خیره لږ صبر وکړه، ستا کوم انجام کېږي، ځکه چې ته په یونایټډ سټیټ او په یورپ او په آسټرالیا دغو کې لکه ته خبر نه یې چې دلته د دیزي ډاکومنټ ښودل بغیر د پروف نه، بغیر د سند و ثبوت نه. اما خپله ویډیو هم دلته پولیس ته ښودلې ده چې ما درته ویلي دي چې داسې دی واسې ده که نه، هغه مې هم ښودلې ده او هغه مې هم ورته ویلي وو چې دا داسې بکواس یې کولو خلکو. ما ډېره ښکلې ویډیو جوړوله، ما سره ټوله ویډیو موجوده ده، هغه ټوله ویډیو ما سره موجوده ده، ریکارډډ را سره موجوده ده هغه ټوله ویډیو. نو هلته پولیس ته مې ترجمان کېنولی او مې دا ورته ترجمه کړه ټوله چې دا ویډیو ما څه باره کې کړې. نو هغه ویډیو چې ما کوله همې د دنیا ښکلا ښیل خلکو ته، دا ټول خلک ګواه دي چې هغه ورځ ما تاسو ته ډېر ښکلی ځای ښیلو. نو دلته را بعضې خلک لګیا وو، وایي جاسوس یې پلانکی او کنځلې یې کولې چټي چټي. هغه ویډیو را سره ټوله پرته دی ما سره ریکارډ په موبایل کې. نو دا ویډیو کاپي مې هم پولیس ته ورکړه په دې چې واخیستله، وایي صحیح دی سند سره هغه په تور باندې دا خبرې صرف تا کړي دي، سوشل میډیا دې کړي، بکواس دي، زموږ دپاره هېڅ خبره نه، خو زموږ دپاره دغه جرم دی واقعي چې دا ډاکومنټ په سوشل میډیا باندې شیر کول دا په یورپ کې خلاف ورزي ده د قانون. خو په یورپ کې چې هر چا دا ډاکومنټ شیر کړی وي نو ته مهرباني وکړه دا کس موږ ته وښیه. چې کومو آیډیانو نه شیر شوی دی هغه داسې آیډیګانې دي چې ډېره ساده خلکو آیډیګانې دي او
دا یقینا چې د افغانستان نه دي. نو که چلته دلته یورپ کې ما ته دا خلک مخامخ شي او چای ما ته ریپورټ راکړلو، تاسو ټول زما پیج بله ملګرو ته تاسو ته دا وایم چې دا ویډیو زما ډېر خلک ګوري. زما خلاف هر چا د زما ډاکومنټو تصویران شیر کړي وي او تاسو ته پته وي چې دا هلک په یورپ کې او یا په امریکې کې یا په کاناډا کې یا په اسټرالیا کې په هر ځای کې دی، تاسو یې ما ته صرف نوم راکړئ، صرف نوم. بیا زه پوهېږم او قانون پوهېږي. زه قانوندان انسان یم، د یورپ قانون ته ډېر زیات احترام لرم. نو د یورپ د پولیس انسپکټر ما سره باقاعده کارت ده پرون نابله ورځ راکړو چې کله هم درته مسایل وو او داسې کس درته معلوم شو فوراً ما ته ټلیفون وکړه. صحیح؟ دا زما بدنامي نه ده، دا د آسټریا د پولیس بدنامي ده چې تاسې یې کوئ. دا د آسټریا د اتریش د پولیس بدنامي ده چې تاسې یې کوئ. او دا زما یو زوړ پاسپورټ دی او دا پاسپورټ تصویر چا اخیستی دا هم درته وایم. د زما د پاسپورټ تصویر وایي کله چې غل چې غلا کوي که نه نو خپله نشاني خامخا پرېږدي. نو پولیس زما کور ته راغلی و، ما ورته ټلیفون کړی و، 4-5 پولیسان راغلی و. نو پولیس چې کله زما کور ته راغلل نو ما اول خپل د روټۍ میز مې ورته وښیل. چې کوم میز باندې ډوډۍ خورم زه په میز او کرسۍ باندې ډوډۍ خورم، بخښنه غواړم. نو زه په میز باندې ډوډۍ خورم. نو زما میز د شیشې دی او په هغه شیشې باندې واړه واړه زیړ زیړ دسترخوانونه اچوم. نو چې کوم غل تصویر اخیستی نو زما په کور کې اخیسته. د دې پاسپورټ نه چې کوم تصویر اخیستی دا زما کور کې په دې چې پولیس ته مې اول شیشه وښیل. وایي دا وګوره تصویر چې اخیستی دا شیشه م درته معلومیږي چې دا همدې شیشې نه پاسه نیولی دی دا پاسپورټ او تصویر یې اخیستی. او دا عکس چا اخیستی دی دا هم درته وایم چې یغ نمک حرامه ته دا پته ولګي چې راګیر خو شوم. په دې روژې درته قسم کوم، په دې روژې درته قسم کوم، ځکه چې در بدر انسان راته ښکاري او بل کلیوال مې لږ به د دې خاطر وکړم که خپله دې ټلیفون وکړلو معافي دې وغوښتله د یو 3 ورځې وخت درکوم، معافي دې وغوښتله، هېڅ هم درته نه وایم معافي. او که په 3 ورځو کې دې کانټاکټ ونه کړو معافي دې ونه غوښتله، قسم مې په لا اله الا الله وي چې همدې پولیس انسپکټر ته اولین ستا ریپورټ ورکړم چې زما په کور کې دې کس دغه تصویر اخیستی دی. کله چې یو انسان در سره په دسترخوان روټۍ وخوري او عزت ورکړي، پیسې په کار وي پیسې ورکړي، نو خدای پاک هم داسې زړه راکړی دی په غریب باندې په مسکین باندې مې زړه دردېږي. نو یو داسې انسان کور ته راغلو چې کار نه ډېر سخت ستړی راغلم، ډېر بد ستړی وم په هغه شپه باندې. نو دی را سره دی کور ته راغلی و، کې مې نه ولو. یقین مو په خدای وشه ډوډۍ مې په دسترخوان ورسره وخوړله او هغې نه بعد پیسو ورته ضرورت و، ما سره دفتن پیسې ولګوي. خدای ګواره ډېر سخت ستړی وم، ځان سره مې وباسل او دی به زما را خبرې اوري او ډېر لرې مې ځان سره بوتل. ملګري ته مې ټلیفون وکړو پیسو ضرورت دی، هغوی وویل راشه، په دې چې دفتن ما سره پیسې نه وي. نو ګاډي کې مې روان کړو په همغه شپه باندې لاړو، پیسې مې ملګري نه راواخیستلې او ده ته مې ورکړې. وایي واخله دا مشکل دې حل کړه. او دا مې ورته وویل چې کله هم درته د پیسو ضرورت وي فوراً ما ته وایه. کور ته مې راوستلو، بیډروم مې ورته جوړ کړو، بل بیډروم. زما کور لوی دی، کوټې پکې زیاتې دي. بل بیډروم مې ورته جوړ کړو، ښه ښایسته بستره مې ورته واچوله. نو ښې راته وویل، په خولې یې راته وویل چې والله د ښو خلکو هغه نشته دی، کمای نشته په دې دنیا کې، ځکه چې زما باره کې ډېر بد اورېدلی و. نو ما ورته د زړه نه احترام او عزت ورکړ. دی چې کور ته راغلی، کور ته چې دښمن هم راشي نو عزت یې په کار دی وکړي. نو ما ورته صرف دومره وویل چې دوسته زه سهار وخته ځم، نو ته را کور کې اوسه، دا د کور کیلي. ووایي زه سبا نو بیا لیټ وځم ستا کور، اجازه راکړه. ما یې صحیح نو پرابلم، دا د کیلي وروره چې کله ځې کور پسې ځان دروازه بنده کړه. نو دا سړی سبا مازدیګر کور نه وتلی، سبا مازدیګر
زه خو کار کې وم. نو دی په زما پرې کور کې تاو راتاو شو وایي چې زما څه له لاسته دلته ورشي. الماریو کې هر څه کې، خو دا پاسپورټ په یو کړکۍ کې پروت دی. هغه کړکۍ چې کله په دی په کومې کوټې کې څملي، کومې کوټې کې چې ما ورته کوم بیډروم کې کومه کوټه چې ما ورته جوړه کړې وه، په هغه کوټه کې زما دغه پاسپورټ همیشه پروت وي. دا زما زوړ پاسپورټ دی، په کړکۍ کې پروت وي. دنه یې تصویر اخیستی. نو تصویر یې په خپله په همغه ځای کې اخیستی چې کوم ځای کې مونږ ډوډۍ خورو، پرې چې هلته لایټ تیز راغلی وي، پرې چې تصویر معلوم نه شي دغه ځای کې اخیستی. نو دا کس په دې معلوم دی زما ملګرو دا کس په دې معلوم دی ځکه چې زما دې کور ته زه هېڅوک هم نه راپرېږدم. دا زما فیملی کور ده. او زما یو بل کور و، هغه ما پرېښلو. بعضې ملګري به راتلل، سیده به هلته راتلل. زه دلته هېڅ کوم بل څوک پرېږدم نه. نو په دې وجه زه درته وایم دا صرف دغه انسان و، کوم انسان چې به ډوډۍ در سره وخوري په دسترخوان باندې او بیا هغه در سره دغه شان ته 2 نمبري وکړي، نو دې ته وایي چې نمک حرامه. نو داسې نمک حرامو ته زه صرف 3 ورځې وخت ورکوم. ورته وایم چې نمک حرامه، په 3 ورځو کې یې معافي ونه غوښتل، په خدای مې دې قسم وي چې اول ټارګټ څه تا کړم، دې پولیسو ته یې مکمل رپورټ ورکوم، بلکې ډاکومنټ دې را سره په کور کې پراته دي. او د سره ما دومره ښه کول چې ده ته ما وویل چې په دې چې در بدر دی، حالات یې در بدر دی. ما ورته وویل چې ډاکومنټ دې راکړه، زه خپل وکیل سره درته خبره کوم. زما وکیل ډېر تکړه سړی. نو ما د خپل ډاکومنټ کاپي، د ده د ډاکومنټ کاپیانې خپل وکیل ته ورکړه چې د باره کې لږ کوشش وکړه، د ډاکومنټ هغه ده مسله ده. نو خدای ګواه دی چې ما را زړه نه وکړل ورسره، ځکه چې کلیوال مې ده. نو ده را سره دغه کار وکړو، د پاسپورټ عکس یې واخیستلو او دغه سوشل میډیا ته یې ورکړو. او دغو کمکلو ته دا پته نشته چې دا یورپ کې ما ته نوره هم زما کیس مضبوطه وي، دا یورپ کې ما ته نوره هم عزت راکوي. دغو ته دا پته نشته. تاسو چې هر څومره ما پسې داسې ټغېږئ، تاسو ته پکار دا پته وي چې دا کار سبب د خطرې ده. یورپ کې چې کوم انسان ته خطره وي، نو یورپ حکومت هغه ته نوره هم سپورټ ورکوي، پروټیکشن ورکوي. وګوره د یورپ پولیس انسپکټر ما ته باقاعده کارډ راکړو، وایي چې څه مسله وي درته، ته به صرف قانون نه کار اخلي، او که ته اخوا دې خوا دې وکړې، نه زه قانوني سړی یم، هر عمل درته قانوني کوم. دا آخري خبره په یورپ کې، په ټول یورپ کې، او پاتې شو هغه چرګوټی چې هغه کاناډا نه را لګیا وي، تا سره به حکومتي قانوني کار کوم د خیره سره. او انشاءالله تعالی نن دی او که سبا دی که نه، انجام ته بیا ګوره او سوال و جواب ته بیا تیار شه. تا داسې کارنامه کړې ده، داسې کارنامه یو خورې دا غټ دا به ثابتوي که نه چې تا ویلي چې جاسوس دی داسې دی، او بل زما د ډاکومنټ کاپي دې شیر کړی. بعضې په خولې وینا حکومت در سره نه مني، وایي ثبوت پیش کړه، ثبوت. نو تا زما ډاکومنټ شیر کړی دی او ستا را پیج شیان ټول زما ملګرو کاپي کړي دی او سکرین شاټ یې اخیستی. ته چې هر څومره اوس ډیلیټ کړې که نه، ستا هر څه موږ سره ثابت پراته دي. صحیح ده. تا سره به زه قانوني کاروایي کوم. چا راته ویلي ډېر د غریب پلار او د غریبې مور زوی، خو په دې روژې مې دې قسم وي چې در باندې وی نه ژړوم، زما نوم به دا مسلمان نه وي. صحیح. قانوني سړی یم، قانوني کاروایي به در سره کوم، هر یو سره. دا یورپ دی، دلته ټر پر نه چلیږي، او دلته زه قانوني سړی یم او هر یو سره به قانوني چلیږم. او پاتې شو په آسټریا کې، په اتریش کې. په اتریش کې خو که داسې څوک ما ته مخامخ شول او داسې څوک ما ته معلوم شول چې هغو هم دغه کارونه کړي، په خدای مې دې قسم یو په دې روژې مې درته قسم دی چې تاسو سره به زه دلته بیا ګورم، چې دلته قانون نه کوم کار اخلم ستاسو خلاف. صحیح ده. امید کوم زما په خبرو باندې پوه شوی وای. ډېره زیاته مننه، او ډېره زیاته مننه په دې چې تاسو زما کیس دلته ډېر سخت کو او زما کیس تاسو نوره هم کامیابی ته بوتلو. یعنې زما هغه خبرې هم تاسو رښتیا کړې چې هغه حکومت ته کومې خبرې ما بعضې داسې کړي چې هغوی حکومت شک کې و چې په تا باندې مونږ څنګه باور وکړو چې ته دومره زیات خطره کې.
نو تاسو ما ته هغه خطره هم حکومت ته نن وښودله چې واقعي دا سړی ډېر په خطره کې نو ما پولیس ته دا ریپورټ هم ورکړو چې نور خو حکومت خو څه کوي چې ملت هم زما خلاف دی دغه د ملت کارونه دي نو حکومت وویل چې خلاف دی هر څه دی منو خو د ډاکومنټ کاپي چا شیر کړې ده ځکه چې دا د زموږ د ملک حکومت ډاکومنټ دی ادرس ورکول ډاکومنټ کاپي شیر کول دا دلته ډېر غټ جرم دی ډېر ستر جرم دی یورپ کې زه چې کاناډا کې کس رانیولی شم قانوني او په یورپ کې مې په خدای قسم وي چې په 24 ساعتو کې تاسو زه جیل ته واچوم دا یاد ساتئ ډېره مننه سلامت اوسئ د خدای په امان